بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل انتظامیه ته خپل پولیسو ورونو ته یو ریکویسټ کوم چې زموږ د تبلیغي عذرات چې کوم دي او ډېر زیات قابل عزتناک دي، پکار دی چې هغو سره په ښه لهجه کې په ښه نرم الفاظ باندې خبره کول دي او ښه په طریقه باندې پوه کول دي. انشاءالله زما د هغو نه امید دی او هغو بهترین اخلاق استعمالوي او درس هم ورکوي د ښه اخلاقو، ولې چې ښه اخلاق زموږ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات دي. نو هغې کې دا ده چې یو بل سره ښه انډرسټینډینګ ساتل پکار دی، د یو بل سره تعاون پکار دی. زه هغو ته هم تبلیغیانو ورونو ته وزارت صاحبانو ته هم چې زموږ د حکومت سره د انتظامي سره تعاون کوي او خپل پولیسو ته خپل انتظامي ته هم دا ریکویسټ کوم چې د هغو سره خصوصا تعاون کوي. مشران دي، مطلب دی چې الله په لارو کې راغلي، زموږ سره په دې کې هم تعاون کوي، موږ سره دعاګانې کوي، الله ته به تشبیه ژاړي چې الله پاک رحم وکړي زموږ د مرض زموږ نه واپس لاړ شي. او زه بیا هم خپل عوامو ته ریکویسټ کوم چې مهرباني وکړئ، په ځان رحم وکړئ، پر قوم رحم وکړئ، مه راوځئ سایډونو ته کښېنئ. پولیسو ته هم دا وایم چې تاسو په ډېر ښه طریقه په دغه باندې پوه کوئ، یا نه پوهېږي بیا زموږ مجبوري دی پیاري کول. خو لکه ضرورت پکار نه ده چې دې ته راشي. دا خلک چې موږ ټول خلک چې موږ یو، دا صرف او صرف د دې لپاره نه یو چې یاره موږ وایو دا وطن بچ کړي، دا خلک بچ کړي، دا مخلوق خدای پاک بچ کړي. او دا زموږ فرض دی د مشرانو چې یاره موږ ښې فیصلې وکړو او ښه فیصلې به تاسو ته مخکې راوړو چې یاره حالات جنګ دی، زموږ ایمان مضبوط شي. بار بار زه دا خبره کوم چې دا ګوره موږ سره په کلاشینکوف جنګ نه کوو د دوی سره، نه زموږ سره مطلب په هتیار داسې شته چې موږ د دوی سره جنګ وکړو، نه زموږ سره د پیسو خبره چې موږ پیسو جنګ وکړو. ډېر مالدار ملکونه یې رایسر کړي دي. اوس په سوات کې رو مطلب دی چې پیشنټ سیوه کېږي، ډېره زیاته د خفګان خبره ده، ډېره د افسوس خبره ده. خو زه وایم که موږ خپل حفاظت په خپل ونه کړو، ولې چې الله و چې کوم قوم خپل تقدیر په خپله نه بدلوي، الله زه سره مدد نه کوم، بیا به چیغې وباسو چې یاره موږ هفته شپږ ورځې 10 ورځې به دې کور کې ناست وی چې موږ نه یې راوتی چې یاره به دې هسپتال کې نه وی. نو ته هغې نه مخکې موږ سوچ ولې نه کوو، د هغې نه موږ دا فکر ولې نه کوو چې یا الله پاکه به دې کمره کې کښېنو چې عبادت کو، خپل الله ته جړا کوو، الله ته فریاد کوو، الله ته سوال کوو چې الله پاک زموږ د مرض واپس بوځي، بجای د دې چې یاره په ډاګونو ګرځو، په کوڅو کې ګرځو. مطلب دی چې په ډاګونو کې ماشومان زموږ لبي کوي. دا ډېر خطرناک مرض دی. زه به بار وایم چې دا ځان سره دا مرض خلک بهر ته نه راوباسي، دا بهر نه خپل کور ته دننه کوي او هلته یې ټمبم کوي. نو زموږ سره مهرباني وکړئ، د حکومت سره تعاون وکړئ. د حکومت یوازې هېڅ نشي کولی چې څوک عوام او حکومت یو شوي نه، یو اتفاق شوي نه، یو انډرسټینډینګ نه، یو سیسټم یو ټیک نه. ما دا ریکویسټ دی کوم ځکه چې پیشنټ راغلی د کرونا هغه موږ سیل کړې ده، نو هغه چې کوم څه شوي ده هغې کې تاسو څه پرابلم انتظامي سره رابطه کوئ او انتظامي به انشاءالله تعالی تاسو ته راشن عمره رسوي، تاسو سره باندې ښېګړه هم کوي، ستاسو سره به خوابد هم کوي. چې څو د انتظامي نه ویلي نو مهرباني وکړئ د کورونو مه راوځئ، ځکه چې هغه ډېر ډینجر علاقه وي، ډېر خطرناک وي. او دویمه خبره زه خپل تاجر ورونو ته ریکویسټ کوم چې دا وخت حالت جنګ دی، خدای دې نه کړي که سبا موږ نه یو، که زموږ سره په کورونو روپو پرتې، که زموږ سره دوکانونه ډکي، که زموږ سره بینکونه ډکي، نو موږ به څه کوو؟ تاسو ته وګورئ دلته چې بعضې نه اکثر خلک دا ډالرې د دنیا په روپۍ دغه شان ښایي چې د هر څه پاتې شو، موږ به څه وکړل؟ نو موږ خو مسلمانان یو، دا خو زموږ ایمان دی چې موږ دلته پیسې ولګول، د ځان په هغه جان کې کوم کوله کړو، هغه جان ته ځان سرمایه ویسو، الله به رضا کړو او مدې صدقې ورکړو او د الله غصه به سړی شي. نو دا خو زموږ په کار دی چې دوکانداران له الله پاک مال ورکړی دی، تاجران له الله مال ورکړی دی. دا مالداره خلک دي چې کوشش وکړئ چې دې خلکو سره ډېر زیات د خپل د طرفه ډېر زیات ښه سلوک کوئ، ډېر زیات تعاون ورسره کوئ، هسې ورپکې خیراتي ورکوئ، ګټۍ ته مو هغې وجه دا ده دا خدمت د الله د رضا لپاره وکړئ. دا سوچ مه کوئ چې دا د ګټې لپاره کوو، چې ګټه شته نو خبره ختم ده، چې موږ یو موږ په ځان ګټه ولګو، پیسې ولګو. نو ځان ته دا سوچ کوو چې یاره نن زه جم نه یم، زه به ګنټه بعد نه یم، سبا به نه یم، انشاءالله زموږ د لاسونو به الله پاک ډېر ښه کارونه کوي.